سره جوړي او وینځه ونه یا زوم وکړه مالک احمد تر دې نه ده امیر سبا دې کې نه ara ninjiri mana suki kabar suki zamana sonari نخل الوقوع الإطلاق تجسيني الطلاق حيز توقع حيز أول حيز ثاني حيز ثانية دران دا شو سری पा और ऐसा और गडांडे था लटे में वैसे उधर मामा डांडे लड़की होता होता था वहाँ का फ्यो का जोली जो बूते ऐसे महरे साली सब तो उन से सनिश्त مالک سے پلید باندے اقل مدار رخی سمرہ دا لس یو لحظہ بوائل یو لحظہ تو بوائل یو لحظہ بوائل یو لحظہ بوائل یا الظهر اول تدل پلید اقل مدار الظهر سوا ورکستاس کیانو ما تاخد طویل کلا تدل پلید باندے لا حتى اقل الظهر اول تدل پلید اقل مدر الظهر سوا ورکستاس کیانو ما تاخد طویل کلا تدل پلید باندې لا حتى اقل الظهر اقل الظهر تدل پلید باندې د سر ناړو دغه نشتا حد نشتا اقل الظهر تدل پلید ناړو حد نشتا نو بوالي مولانا اگر چې د نور اقوالم پکې ته ولې بل قول به وي یو قول پینځر ودلې یا دې بل قول یې څه دی لفظ ودلې بل قول یې څه دی پینځر یا دې یا ذهن کې دا هغه پینځر د قلم دا هغه زیات به وایي ما اقل ته تو وایي ما پینځر د قلم دا خبره ده بیا د تحریه ثانیه سوچو یو لحظه هغه کویږي کنه بیا طهور ثانی راغی طهور ثانی بیا څو موارد ما بیا دلته یو لحظه قد امام مالک سے پلید باندې هغه لحظه په حسابه یا غوړمبه لحظه کې طلاق ورکړي دي دا پلید باندې په عدت بل اظهار ده کنه یا عدت بسره لکه بل اظهار ده هغه لحظه شوه دا لحظه شوه دوه شوې دا لحظه شوه درې شوې دا لحظه شوه څو شو څلور لحظې ګوره څلور لحظې او څو ورځې څو شو پنځه لسه ډېر شوې که ډېر شوې یو افاشا یعنې د پلید باندې میاشت پوره او که هغې لحظې له اعتبار نه ورکې ګوره ولې یو هغه طهور دی وای خدای دې پلید عدت پر اړیو دا څو او کله هغه پلید باندې د مالک سے پلید هغه لحظې له اعتبار نه ورکې او بل طهور وسره له ثالث نو پنځه لس باندې بیا
بیا میاشت نه پوره کېږي پوهېږئ اوس راشه د احمد ابن حنبل پلیز په دې لحظه کې به طلاق ورکړ د ده پلیز باندې حیض اول څومره دی یوم اقل د حیض څو دی یوم ولیلة یا ورکړ او طهر اقل د ده پلیز څو دی وایه که نه د ده پلیز باندې یو قول دا و چې امام ترمذي د چا سره حساب کړی امام شافعي سره یاد لرئ شافعي سره حساب کړی او دویم قول یې څو ما درته څه ویلي امام صاحب سره چې لس ورځې او ما وی هغه راجح بیا درې ورځې بیا پنځه ورځې ولې زموږ پلیز باندې په حیضونو باندې عدت نو درې یو او درې بل او درې بل څو شوه لکه دا پکې مې حساب وکړه روم حیضه پکې مې حساب نو څو شوه لکه اوس درې حیضه پکې پوره شو که نه نو څو شو نو پنځلس او پنځلس څو شو او نهه دېرش شو که نه نهه دېرش یوه لحظه نهه دېرش یوه لحظه او بعض علماء د امام ابو حنیفه د مسلک تخریج بل کړی دی کافي هسه وایي چې په دې لحظه کې طلاق شو څو کې شو او دا راجح هم دی دا ټیک هم دی دا چې کوم اوس ته لیکمه ولې دا کیدی نشي چې حیض اقلي او طهر اقلي دا ممکنه نه ده چې حیض اقلي او طهر هم سي قانون دا دی چې حیض کمي طهر یې زیات او چې طهر یې کمي نو حیض یې زیات د امام صاحب وایي هسې اټکل پنجې مه کوئ هسې سوچونه کوئ او دا خپل فردي نقشې وایي مه جوړوئ چې حیض کمي شابه نو طهر زیات دی دا قانون دی او چې طهر کمي حیض زیات دی نو دلته کې خو طهر زیات ته پته نشته نو حیض به زیات وایي او روپۍ به لس ورځې بیا پنځلس بیا لس بیا پنځلس بیا لس لس او لس او لس مناسب دوه میاشتې شپېته ورځې نو د مالک په نس باندې مولانا صاحب که دا طهر ثالث ورسره نه اخلئ په میاشت کې پوره کېږي پوهېږئ که نه او که دا اخلئ بیا نه پوره کېږي د احمد په نس خو په میاشت کې پوره کېږي ځکه دوه ورځو اعتبار نه ورکوي د شافعي صاحب په نس اته څلوېښت دی بیا نه پوره کېږي که دا پکې نه اخلئ لومبۍ اخلي بیا پوره کېږي که نه او د امام صاحب په نس په یو نه پوره کېږي دلته به څه دلته خو امام بخاري معلوموي د شریح د قول نه پوه شوې لکه که نه امام بخاري د شریح د قول نه څه معلوموي چې میاشت کې ممکن دی ځکه ورته وایي ګواهان راوله امام ترمذي د چا سره حساب کړی د امام شافعي سره یاد لرئ شافعي سره حساب کړی او دویم قول یې څو ما درته څه ویلي امام صاحب سره چې لس ورځې او ما وی هغه راجح دی هغه راجح دی نو لس ورځې والا پوهېږئ لس ورځې والا نو بیا یو ورځ حیض بیا لس ورځې بیا لس ورځې بیا یو لحظه بیا څو لس ورځې پوهېږئ پرې اوس څو شو عدت بالاطهار دا به کې حسابه دا یو طهر دویم طهر او څو دریم طهر نو څو شو دېرش ورځې او دوه پوهېږئ که نه دوه دېرش ورځې شوې دوه دېرش او څو لحظې دي په یو لحظه د احمد په نس پوهېږئ که نه که د شافعي سره ملګري کې بیا ډېره جوړېږي د امام شافعي صاحب په نس باندې په دې لحظه کې دغه ورکړه طلاق ورکړه نو اقل موده حیض څومره وه یو لحظه او طهر د ده په نس څومره اقل پنځلس دی که نه بیا یو ورځ حیض بیا پنځلس ورځې طهر بیا یو ورځ حیض بیا پنځلس ورځې طهر څو شوه لکه پنځلس او پنځه څلوېښت شوې او دا درې اته څلوېښت شوې نو اته څلوېښت ورځې شوې هغه پکې مې حسابه وه او که ته وایې چې هغه طهر پکې حسابومه نو بیا به دې دا پنځلس کټ کړې نو څو شوې لکه ته دې کټ که بیا که نه
20 دی نو بیا 33 بیا درې دي ویږي ها رابع شو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په دې باندې د امام صاحب د مذهب یو تقریر دی په دې لحظه کې طلاق ورکړ اقل مده د حیض څومره درې ورځې یا درې شوه د ابو یوسف هغه مې پرېښوده هغه هم درې ورځې جوړېږي اکثر د یو مثال چې درې وي دا درې شو بیا اقل مده د طهور څومره یا درې شوه یا درې ورځې حیض بیا 15 ورځې بیا درې ورځې حیض بیا 15 ورځې ولې زموږ مریض باندې په حیضونو باندې عدت نو درې یو او درې بل او درې بل څو بیا لکه دا پکې مې حساب وکړه زموږ په حیض پکې مې حساب نو څو شو لکه اوس درې حیض پکې پوره شو که نه نو څو شو نو 15 څو شو